15 بجې به یې جنازه کېږي، 3 بجې به یې ملاقات ته راوباسي. کوم عوام الناس غواړي چې یاره ملاقات یې وکړو نو په ټایم باندې چې راشي نو زه ملاقات به یې هم وکړي، جنازه کې به شرکت هم وکړي. جنازه کوم ځای کې ده لږ ډیټیل دارالعلوم حقانیه کې جنازه ردد وي. ملاقات هم دلته کې ملاقات هم همدلته کې دارالعلوم حقانیه کې اور دفن یې هم په دارالعلوم حقانیه کې دی. ګلستان کې ته ګورې دا مولانا عبدالحق رحمت الله علیه نه ګیر چاپېره د هغه شاګردان اور ملګري نو همدلته کې دفن هم دی. ماش ټول خلکو ته دا پیغام ورورسي که څوک هم خواهشمند دي جنازه کې شرکت کولو دپاره نو هغوی راتلی شي. سیف الله حقانی صاحب د دارالعلوم حقانی یو ډیر عظیمه هستی و، ډیر لوی استاد و، شیخ الحدیث او د تمام مفتیانو مشر و. تقریبا 140 کاله دارالعلوم حقانیه کې درس و تدریس وکړو. نن د هغوی زموږ نه جدایي وشوه. انشاءالله دا پیغام صدقه جاریه وګڼئ او چې کوم یو ملګری ډېرو ملګرو ته دا ور ورسوئ که څوک هم خواهشمند دي شیخ صاحب سره ملاقات کول غواړي نو 3 بجې د هغوی د ملاقات ټایم به چالو کېږي نو که څوک هم راتلل غواړي جامع حقانیه کې به د هغوی سره ملاقات هم کوئ. جنازه هم هلته کې د 5 بجې او دفن هم په حقانیه کې دی نو څوک هم خواهشمند دي لازمي الله حقانی صاحب رحمت الله علیه زمونږ 2003 کې دارالعلوم حقانیه کې زمونږ دوره حدیث و، هغې کې زمونږ استاد ډېر لوی شخصیت او جامع المعقول والمنقول او ډېر لوی ولی الله. هغه زمانه کې به یې پته لګېده چې صاحب کرامات انسان و. الله تعالی دې لوی درجات عالیه د هغې نصیبه وګرځوي. په زرګونو شاګردان چې څومره دعاګانې کوي الله تعالی دې په هغې کې د هغې حصې نصیبه وګرځوي. هغه دعاګانې دې الله تعالی هغې ته ورسوي. بس دا پیغام ډېرو ملګرو ته ور ورسوئ چې څوک هم خواهشمند دي چې دلته هغوی ملاقات وشي، چې جنازې نه یو ملګری هم پاتې نه شي